बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नन ज़मंग دریم لیکچر دی. په دې لیکچر کې موږ بینیفټس یا ایڈوانٹیجز آف ای کامرس ډسکس کوو ان شاء الله. چې د ای کامرس څه فواید دي یا څه فایدې دي. Benefits of e-commerce: the global nature of e-commerce technology, low cost to reach hundreds of millions of people. The global nature the e-commerce. The e-commerce means electronic commerce. Global nature دا مطلب دی چې په ټوله دنیا کې دی د زموږ سره د e-commerce د یوې علاقې یا یو ریجن ته محدود نه دی. نو ځکه موږ دې ته څه وایو د ګلوبل نیچر آف ای کامرس ټیکنالوجي چې د ای کامرس نیچر سره ګلوبل دی، د ریجنل نه دی. لو کاسټ ټو ریچ 100 of millions of people او په دې کې ستاسو محدود لیمیټډ کسٹمرز نه دي. په دې کې ستا کسٹمرز پورا ورلډ دی، پورا د سونه ستا سره انټرنیټ پاپولیشن دی، چا سره انټرنیټ اکسیسیبیلیټي ده، څوک نیټ ته ځان رسولی شي، نو دا پورا ستا پاپولیشن په دې کې راځي، دا ټوله دنیا په دې کې تقریبا راځي. دا یو خاص ریجن ته محدود نه دی. Interactive nature, variety of possibilities and rapid growth of supporting infrastructure result in many possible benefits to organization, individual and society. The دې چې کوم نیچر دی زموږ سره ګلوبل نیچر دی، د انټریکټیو نیچر دی، دا ډیر زیات ریپډ گروث کوي. د دې د وجې نه د دې چې کوم پاسیبل بینیفټس دي انډیویژوال ته او سوسایټۍ ته هغه ډیر زیات دي. अब ان شاء الله اوس موږ ډسکس کوو چې ارګنایزیشن ته څه فواید دي، د دې نه ارګنایزیشن ته څه فایده ده، انډیویژوال ته څه فایده ده، عام کسټمر ته، عام کس ته هغه ته څه فایده ده، او په سوسایټۍ باندې دې څه اثرات دي، سوسایټۍ له څه فواید ورکړل، څه فایدې ول ورکړي. دا ټول به انشاءالله اوس موږ په ډیټیل سره ډسکس کوو. The following are the benefits of e-commerce. Benefits to organization. Organization ته د دې نه څه فواید دي. Electronic commerce expand the marketplace to national and international market with minimum capital. The national او international market ته expand شوی دی electronic commerce خو ډیر زیات په لږ کیپیټل سره. ستا پې دونه خرچه نه ده راغلی او تا ځان پوره دنیا ته ایکسپینډ کو، پوره دنیا ته دې ځان ورسو، دنیا هر ریجن ته ته ورسېدې. A company can easily and quickly locate more customers. کمپنۍ لپاره، ارګنایزیشن لپاره دا ډېره زیاته اسانه شوه چې خپل کسټمر سیوا کړي ډېر په اسانۍ سره. The best supplier and the most suitable business partner worldwide. او په ټوله دنیا کې ځانه بزنس پارټنران وګوري، په ثابته دنیا کې خپل کسټمر سیوا کړي، پارټنرز خپل سیوا کړي په پوره ورلډ کې. ځکه دا د یو ریجن ته دا سره لیمیټډ نه دی. ای کامرس
ستا سره پوره تقریبا پوره ورډ پکې راځي په دې کې. E-commerce decrease the cost of creating, processing, distributing, storing and retrieving paper-based information. د دې ډیر زیات فواید دي د ای-کامرس. ستا سره چې کوم کاست دی هغه څه کوي، د کریشن د دې چې کوم کاست دی هغه څه کوي، هغه ډیکریز کوي، هغه ډیر زیات کمای. د پروسیسینګ د دې چې کوم دی، د ډیسټریبیوټینګ چې کوم دی، د سټورینګ وغیرہ، او پیپر بیس چې کوم انفارمیشن دی هغه ستا سره څه کوي، هر څه دې څه کوي ډیکریز کوي. ستا لپاره هر څه څه کوي اسانه، minimum labor stana غواړي دا. Ability for creating highly specialized business, for example, dog toys which can be purchased only in pet shops or department and discount stores in the physical world are sold now in www.dogtoys.com. زمونږ سره فار ایگزامپل ډاګ ټایز زمونږ سره یو دغه د ماشومانو د لبو د سیزونه فرض کا خرڅول یو ارګنایزیشن زمونږ سره، او دغه خپل خصوصي دکانونه به چې په خصوصي ځایونو کې به فار ایگزامپل موږ به لکه په پاکستان کې فار ایگزامپل په کراچۍ کې یا په اسلام آباد کې یا لاهور پیښور وغیرہ، یا په دنیا کې فار ایگزامپل په دغه کې واشنگټن کې یو کې په لندن کې وغیرہ وغیرہ. نن سبا د هغې غټه فایده څه ده؟ د ټول نه غټه فایده د هغې دا ده چې هغه نن سبا www.dogtoys.com که تاسو په خپل کور کې ناست یئ او هغه ورکئ، نو هغه به تاسو ته په اسانۍ باندې اویلیبل وي. په هغې کې به تاسو ته هیڅ قسم څه مسله نه راځي. نو دا د دې د ټول نه غټه پیدا ده. تاسو په خپل کور کې ناست یئ، اسلام آباد ته یا کراچۍ ته یا فار ایگزامپل یو ایس یا یو کې ته وغیرہ ته تلو ته ضرورت نشتی، او تاسو د خپل کور نه څه کوئ آرډر ورکوئ. دا د دې ټول نه غټه فایده ده. Electronic commerce reduce inventory and overhead by supply chain management. Electronic commerce زمنګ سره کمای انوینټری، زمنګ سره چې کم انوینټری دا یا سپلای چین مینجمنت دی، دا هغې کم هیډک دی، کم دغه دی، هغه څه کوي ریډیوس کوي، کمای. The process start from customer order and using just in time manufacturing. د کسټمر آرډر نه دا سٹارټ شي او د مینوفیکچرینګ پورې دا څونه دغه دي زموږ سره سټیپس دي، هغه زموږ سره څه کوي اسانۍ ریډیوس کوي، کمای. Electronic commerce reduce time between the outlay of capital and the receipt of product and services. د زموږ سره څه کوي، د زموږ سره چې کوم اوټلی د خاکه ده د کیپیټل او د ریسیپ په منځ کې کوم سرویسز وغیره دي، د هغې هغه ټایم زموږ سره څه کوي کمای، بچت کوي. دا څه کوي د الکترونیک کامرس د په دولت باندې زموږ سره دا هر څه شو آسان شو، او د دې چې کم ټایم وغیره به لګېدو په دې ټول پروسیسز کې هغه زموږ سره ریډیوس شو، کم شو. دا ټولې د الکترونیک کامرس فایدې دي، او خاص طور د ارګنایزیشن ته. improve customer service ټول نه غټه پیدا ای زموږ سره چې کوم کسٹمر سرویس ته هغه امپروو کوي،
کسټمر لاړ شي په خپل کور کې ناست دی، په خپله کمره کې ناست دی، په خپل ځای کې ناست دی، چېرته ځي نو چېرته روان نه دی، فیول څه ایکسپنسز د ده نشتي، وجود یې نه ستړی کېږي، څه نور څه هیډیک یې نشتي، په خپل ځای کې ناست دی او په یو کلیک سره د ده کار کېږي. نو امپروو کسټمر سروس و دې په دولت د کسټمر کم سروس دی هغه څه کوي؟ امپروو کوي. فاوند نیو بزنس پارټنرز دی په قلاره ناست دی، ځانه بزنس پارټنران ګوري، په پوره دنیا کې دی لګیا دی، په پوره دنیا کې دی سرچ کوي، نوي مارکیټونه ګوري، نوي ځایونه ګوري. سمپلیفای پروسیس او کم پروسیسز وغیره چې دي هغه څه کوي؟ هغه یې سمپلیفای کړل، څه هیډیک پکې نشتی، ټینشن پکې نشتی، په یو کلیک سره د ده کار کیږي، د ده سیسټم روان دی، د ده کار روان دی. ډیلیوري ټایم دی په ای کامرس کې که هر ځای دی، که فرض که د یو کې نه پاکستان ته یو څیز راځي، یا د یو ایس نه راځي، یا د هر ځای نه راځي، نو دته هغه څیز به د ده په کور یا د ده په دروازه باندې دته په ټایم باندې میلاویږي او دته به رارسي، دته به هیڅ قسم څه هیډیک نه وي. انکریز پروډکټیویټي د ده چې کوم پروډکټیویټي ده د ارګنایزیشن وغیره هغه د دې سره انکریز کیږي، امپروو کیږي، ښه کیږي او د نور امپروومنټ کوي په دې خپل ارګنایزیشن کې. الیمینیټینګ فیفر د کاغذ خبرې دې ختم شوې، کاغذ کم فیفر ورکو هغه ډیر زیات یا ریډیوس شو یا تقریبا ختم شو، ځکه هر څه کمپیوټرایز شو، هر څه په یو کلیک سره کیږي. نو الیمینیټینګ پیپر خبره تی تقریبا ختم شو. ایزی ایکسس ټو انفارمیشن او کم انفارمیشن دی نو هغه ته ډیر په اسانه ایکسس کولی شي، څه هیڅ قسم څه تکلیف دته نه وي، خو د یو کلیک خبره چې هر قسم ارګنایزیشن له هر قسم انفارمیشن پکاري، هر څه پکاري، نو په یو کلیک باندې دته هر څه سره اویلیبل. ریډیوس ټرانسپورټیشن کاسټ دا ټرانسپورټیشن چې کم کاسټ دی، کم قیمت دی، هغې ډېر زیات کم کړی دی. فار ایگزامپل یو کس دی څه څیز الي په اسلام آباد کې الي یا په کراچۍ کې الي، نو دی چې پسې ځي د ده پې ډېره خرچه راځي، یا فار ایگزامپل که په فارن کې نو بیا خو به ډېره زیاته خرچه وي. نو دی هغه ټرانسپورټیشن چې کم کاسټ دی هغه بالکل ریډیوس کړی، دته نه څه هیډیک شتي، نه تلو ته څه ضرورت شتي، خو په یو کلیک باندې د ده ټول کار کیږي. نو ځکه وایي چې ریډیوس ټرانسپورټیشن کاسټ. ټرانسپورټیشن چې کم کاسټ دی نو هغه تقریبا په دې کې ډېر زیات ریډیوس شوی دی، د ده پې نه هغه ټایم ورته هم بچت شو. په یو کلیک سره فار ایگزامپل دی کراچۍ ته ځي، نو د ده به کم از کم 2-3 ورځې هفته دا به د ده ویسټ کیږي، ټایم به ویسټ کیږي، د ده هر څه سره به ویسټ کیږي، د ده منی به ویسټ کیږي، ټایم وغیره، د ده نور چې کوم اپرټس دي نه هغه د ده یو کلیک ته دا خبر رااله او دا هر څه دته څه شو، دته تقریبا بچت شو. نو ځکه وایي چې ریډیوس ټرانسپورټیشن کاسټ. اینڈ انکریز فلیکسیبیلیټي دا ډېر زیات فلیکسیبل دی ای کامرس زموږ سره. که تاسو په هر طرف باندې غور وکړئ نو دا انتهایی فلیکسیبل دی، په یو کلیک سره کار کیږي، په پوره دنیا کې کیږي او د دنیا یو ریجن ته نه دی پاتې. که ته د دنیا په یو ځنګل کې ومې، خو که تا ته فرض کړه د نیټ ایکسس وي نو ستا هغه کار هغه به کیږي او تا ته به هیڅ قسم څه پرابلم
نه راځي. نو ځکه وایي چې A and increase flexibility دا ای کامرس زموږ سره انتهایی فلیکسیبل دی. د نن دپاره دا پوره دی. انشاءالله نیکسٹ لیکچر کې به بیا باقي کم ټاپکس دي زموږ سره